بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم. د یوه انتهایی اهمه اور ضروری خبره ده. په دې وخت کې ایمو نوجوانان او خاص کر د ایمو عام مسلمانان که نارینه دي که زنانه دي هغو ته په واټساپ باندې یا په میسنجر باندې یا په ګروپونو کې میسیج ورته راشي او ته وایي څه وروره زه ته قسم در کوم څه دغه میسیج ته خامخا شلو کسانو ته واستوه او تو ته به یوه خوشخبري میلو شي او که واده نستولو بیا به تو په کور کې څه مشکل رسي او یا یې هم ورسره دغه یو کس خوب کتلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خوب کې کتله ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا کلمه خیلي ده او هغه ورته ویلي زه دا شلو کسانو ته ورسې. نو دا یوه مسله په دې وخت کې نو اټول نه اولنۍ خبره خدای څه دغه زه کې یو څو نقصانات دي. اول نقصان دغه ده چې دا میسیج څومره ټایم نه مو وورو چې خلک یې په فارورډ کوي پاتې ونه لګي داسې دا خوب کتله شو ده آیا عالم ده مفتی ده متقي ده تقوادوره ده پرهیزګاره ده مسلمان ده غیر مسلم ده هیڅ پاتې هیڅ چاته نه لګي بس یو کس ته په مدینه منوره کې خوب کتلی بس دا چې ته خوب ده په مدینه منوره کې یو کس باندې وتړلی شي او سړي پاتې نشته سړی دا چوکه یو نقصان. دویم نقصان دغه ده الله جل شانه فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها یو نفس ته هم الله جل شانه داسې تکلیف نه ورکوي چې هغه هغه په واس کې وي نه. اوس الله پاک یوه خبره په شلو کسانو ته د دنیا کې ویلي نور خلک نشته چې ته شلو کسانو ته دا خبر ورسوه نورو ته یې مه رسوه. دا امت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد د اټول امت دپاره ذمهوار ده اټولو ته به دا خبر رسوي. نو چې شلو کسانو ته دي دغه میسیج ورسولو آیا دې ذمهواره خلاصه شوله؟ قطعي طور باندې نه خلاصېږي. کم از کم مسلمانه لغن د خپل عقل استعمال کړه آیا دا خوب کې داسې خبره څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي خپله باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اټول مکې مکرمې مدینې منورې او با بیرون ممالک ته صحابه واستولو هغو ته به یې ویلي چې شلو کسانو د دین رسوي بس نوره بېغمه شي. څومره د افسوس خبره څه په روي باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام داسې حالات ورباندې راغلو چې الوګي تندې په خېټو باندې کوڼې وتړلو خپې پرې شول نوکونه یې وغورځېدلو زخمیان شولو چور شولو هسو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته داسې نه د شلو کسانو ته ورسې بس نوره کینې او خوب کې ورته رسي ورته یایي د شلو کسانو ته ورسې او بیا به تاسو باندې خوشحالي رسي. څومره د افسوس خبره دا دنیا د خوشحالۍ ځای ده نه یاد وساتې دا دنیا امتحان والا ځای ده دې کې به چږې ټیټې خامخا رسي. یوه خبره. دویمه خبره دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې څومره شفقت ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی جل شانه فرمایي چې ولسوف یعطیک ربک فترضى اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به مو دوره پرې قیامت پورې زی دیر کو چې ته مونږ راضي شي تور باندې راضي شي دوره پرې دیر کړه به مو ته کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې خاصه کله دا خبره به زوره پرې نه راضي کیږي چې څو پرې یو امتی ز خپل لوس نیولا جنت ته بیوله مونږ نه زبور پرې نه راضي کیږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې هم امت لپاره فکرمان غمجان او به دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې چوته کوي چې کبه مونږ کتل تاسو باندې مشکل رسی نو دا سړی خپل سوچو کی. بل اهمه خبره چې اصل د دین سرچشمه اصل د دین لپاره بنیاد هغه قرآن مجید ده. قرآن مجید په باره کې الله جل شانه کله دا فیصله نه کړي چې شلو کسانو ته ورسې او که نه وي بیا به تاسو باندې یو مشکل رسی یو تکلیف رسی نه. قرآن مجید بس دا تاسو توره واسطه خپله یا نور خلکو ته رسوه خپله یا نه کله الله پاک په قرآن پاک کې فیصله نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر ویښه باندې دا نومونه مسله مو ته نه بیان کړي بیا په خوب کې چوته رسي او هغه خوب مو دوره درجه ورکړو الیاذ بالله څه هغه ته مو خدای نه باندې درجه ورکړو ځکه چې ته دا میسیج فارورډ کوي نو دا ګویا چې الله باندې ته باندې هغه کوي کم از کم لغن د خپل عقل استعمال پکور دي. اے مسلمانه صرف بس کړتو مو شروع کړي کله اوس تسته کله بل زو تسته کله بل زو تسته لغن دی الله نه خوف وکي لغن دی الله نه ډور وکي چو کوم څه دانو من میسیج فارورډ کوي دا سره ګونګور ده بالکل جرم عظیم کوي داغه چې دی الله جل شانو په دین کې ته یو خوب او هغه داسې خوب چې هیڅ پاتې نه کېږي دا خوب کتله شو ده او که بیا دا درویغ وي بیا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ورباندې درویغ شولو نو دې وجې نه دغو خبرونه من ګړت نه ځان وساتې دې باندې الله خفه کېږي داسې میسیجونه څه ګورې او فارورډ کوې څوک چې دا میسیج فارورډ کوي زبردست تپوس به دینه قیمت پورې کېږي. لہٰذا دا نومونه میسیجونه بالکل ما فارورډ کوې مو ته ښځه چو کار اوسې زه فورن ډیلیټ کړم او داسې کاس ته زازو کې مو ته لیکلي وي چې وروره دا میسیج مخ ته فارورډ نه کړي کنې ګنهګارېږي ورباندې بیا خلک دي ورځې کې دا میسیج درته 500 کسانو نه مختلفو نه درته رسي تاسو یې خدای دپاره وایي چې چا فارورډ کړی هغه ته څه خوشحالي راغلي ده یا چې چا نه ده فارورډ کړی هغه باندې څه تکلیف راغلی مو ته خو که ډېر کم وي زرو نه باندې کسانو دا راوستلو مو هلکه فارورډ کړي الحمدلله ثم الحمدلله خوشحالي ده را باندې اطمینان ده راته چین ده سکون ده
او کبه تکلیف راغلل خدا خلا په تقدیر نه لیکلی زدا چګی ټیټی خو مخ ته باندې رسی ته باندې چګی ټیټه راشي به دا ویلې دغه خبره دا واجبې کسه کلا نه شي کېدله. صحابه کرام غټول عمر په تکلیف کې جنگونو کې مصیبتونو په لوګو تندو کې تیر کړه هغه چې شګړیو. حالانکه صحابه کرام اصحابه كلهم عدول اټول غو انصاف نه ډاکسونو صحیح خلکو بیا غو باندې دوره تنګ ژوندۍ تیریدله. نه غوې د میسجونه نو فارورډ کړي یغه په زمانه کې نه موبایل وي نه یغه په زمانه کې فیسبوک وي نه مسنجر وي قربانې ټول زیات کړي. لہذا د سیمن غړت میسجونو استول نه زنو وسته. الله تعالی د زو موټول په دې خبرې باندې پوي کی عمل نصیب کی. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.